ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوی یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. یو بوږنېدونکي جړونکي پیښه کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. موږ چې دغه ځای ته رالو نو دې ځای ته موږ ډېر کافي مزل وکړو او دا د پټو منځ دی، خو زموږ نه مخکې دلته کې د عمرزو پولیس حاضر وو. نو په دې باندې زه د اس ایچ او قیصر خان مننه کوم. یقینا چې پولیس غواړي چې داسې کیسونه را بربنډ شي، را څرګند شي، راوځي. خو لکه د کوم ځای کې چې موږ موجود یو نو خو دې خوا ته هم لرې لرې وګورئ نو کور په نظر نه راځي، او خو دې خوا ته هم وګورئ نو لرې لرې کور په نظر نه راځي، او خو دې خوا ته هم وګورئ نو لرې لرې کور په نظر نه راځي. موږ چې بیا په کومه لار رالو نو دا د بیرسټر عمر بختیار خان، خالد بختیار خان ځمکه ده، او خالد خان خو موږ د ځان سره راوسته او موږ ورته راځه چکر به مو وخو چې دا خلک یې راولي او دلته کې راځي نو دا به ضرور څوک ویني. یو ګرانو کتونکو پولیس سره غورې رډار نه لګېدلی، نه ورسره ګیدړسینګی وي، نه ورته د غیب علم کېږي چې یاره دا کس دلته کې چا وجلی دی، دا څوک دی، او دا به ضرور چا لیدلی وي. نو هغه خلک دې غاړه ازاده کړي، د عمرزو پولیس ته نشي ویلی، ما ته دې ووایي، خانانو ته دې ووایي، هغوی ته دې ووایي. خو ګرانو کتونکو دی دې ځای ته راوستی دی، په دې ځای کې چې کوم دی نو سوځولی دی، سوځولی دی. د عمر چې کوم دی نو د 20 نه 25 سال پورې یادېږي، او دې ځای کې چې کوم دی نو دا ګوره دا باقاعده چې کوم دی نو لږه ډېره خشتي شوې ده، ولې چې دغه ګنې پکې سوځېدلي دي. دا وګوره دا به یې ورته پټرول به هم وروړي، انسان خو چې کوم دی اور اخلي. دا به څونه بدبخت انسان و چې ده ته به یې تیلې وخه، دی به یې سوځو. نو د ډېر د روکېدو دا وګوره دا ډانګ چې کوم دی دا هم دلته کې بس ښه پوخ پروت دی، دا پروت دی چې په دې اړه یې راړی چې سوځېدلی دی، نه دی سوځېدلی. دا خاخۍ چې دلته کې پرته ده نو دا یو سیسټم دغه دی. خو ګرانو کتونکو زه چې څنګه رالم تفتیش والا هم لګیا دي، او قیصر خان هم چې کوم دی نو په دې موقع باندې موجود دی، راغلي تفتیش ته راغلي دي. ګرانو کتونکو سوې باډي ده. بل دا ده چې غورې مرګ نه پټېږي، قاتل چې هر څومره هوښیار دی که نه نو څه ناسې پرېښي دي، هغه تفتیش والا ته میلو دي ډېر زر ده چې هغه ورته ورورسي. دلته کې موږ سره امیر صاحب هم راغلی دی. امیر صاحب هم دې واقعه ته په کوم نظر باندې ګوري؟ خصیب قربان صاحب څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بس علب خان صاحب واقعه خو قابل افسوس ده، او همیشه دپاره موږ وایو دا چې الله دې زموږ په دې علاقه باندې رحم وکړي. ما بله ورځ په وټساپ باندې یو پوسټ وکتو چې هغې کې لیکلی و چې په نن ورځ کې زه اسلام آباد کې وم، چې نن ورځ کې تقریبا 9 مړي په ضلع چارسده کې شوي دي. نو چارسده هغه ځای چې دا د اولیاو ځای دی، او دا د اشنغر په نوم یو ډېر لوی نوم دی دلته کې، او یادېږي دا، او ډېر ښه خلک پکې اوسېږي. خو د بده مرغه دا زموږ بدقسمتي به زه ویم چې داسې حالات راغلي دي چې چارسده په داسې طرف باندې روانه ده چې په بهر ضلعو کې د چارسدي نوم څوک اوري نو هغې د یرې د لاسه چې کوم دی تا نه نفرت شروع کوي، ستا د دوستۍ باندې هغې تنګېږي. نو زما خو دې ریکویسټ د دې علاقې خلکو ته خصوصا دا دی، ځکه دا د دې سرکي او د کولاډنډونو د عمرزو چې کوم ایریا ده نو د دې په مینس کې راځي، او د هانمۍ او د عمرزو چې کوم دی تقریبا بونډري راځي. نو په کار دا چې دې کومک وکړي، ځکه دا سړی چې دی دا په اسمان نه راغلی، دا هم په دې ځمکه راغلی دی. او چا چې هم کتلی وي نو څنګه چې تاسو وي چې ماته دې وي یا زه ماته دې وي، سیو صاحب ته که نشي ویلی، نو په کار دا چې په څه طریقه باندې، او دا فرض دی ښه، دا شیطانت کې نه راځي، او دا چې کوم دی په بهتان او تهمت کې نه راځي، دا په غیبت کې نه راځي، دا فرض دی. او څنګه چې د پولیسو والا فرض دی، عمرزی سچو قیصر خان چې څنګه ووي چې موږ اووم اتم ځل دی دلته کې راځو، نو ستاسو خبره چې په دې وحې نه کېږي، دلته که 100 پیرې هم دوی راشي، خو چې مو ته کومه پویه لرو او کوم موږ معلومات لرو هغه مو نه یې ورکړی، نو دا کار نه کېږي. او دوی ته مې هم دا خواست دی چې ښه کوټېله ګامونه پکې پورته کوي. انشاءالله په هر محاذ به موږ در سره ولاړ یو. الله دې وکړي چې زموږ چارسده د داسې ناوړې پیښو نه الله پاکه کړي. صحیح. خالد خان سره به څو خبرې کوو. یو خالد خان د دغه بونډری والې سره چې کوم راغلی دی، بل دې واقعات ته څنګه ګورئ؟ دا نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان اروره دا میر عمرزو یونین کونسل دی، او بیا دې کې 3 ویلیج کونسل دي، یو سپینه وړی ده، یو زرباب ګړی ده، یو میر عمرزی دی. دا سپینه وړی ویلیج کونسل چې کوم دی نو دا د رقبې د لحاظ سره دی کې آبادي ډېر کم دی، او دا چې کوم دی نو دا عمرزو تاڼۍ سر راځي. دې کې چې دې خوا ورسره د خانمۍ ورسره د غزګي یونین کونسل چې کوم دی سرکټ اټاره چې ورته وایي، ویلیج کونسل ورسره غزګي لګېدلی دی، او یونین کونسل سرکټ جی نه دا ټول په ستاسو دغه کې راغلی جي. دغلته دې نه مخکې یو دې ځای یو دغه چرګ ورغی، هغه ته به فقیرې وي، هغه به راوستل، خو هغه بیا دغه دی وویشتو دغه والا. دا چې کوم دی نو دا په سپینه وړی کې راځي. د بده مرغه سپینه وړی کې مطلب دا دی چې دا ډېر دی، آبادي پکې کم دی.
دا سخي ارسلا خان بابا چې کوم دغه و د چیف اف عمرزی مو تاسو به نوم اورېدلي هغه وخت کې نو د هغې جایداد دغه نو سب مطلب دا د سن وسو ته پکې یو ځای کې میلاو شو سک بل ځای کې زمونږ دا جایداد چې کم دی نو دا امانت پروت دی لکه زه زمیندارۍ هغه کرکندی والا پروت دی پکې رغبه زیاته ده دغه ده نو دا 5 مړی پکې راغی بل دلته دا دی چې پولیس والا څنګه ووایي دې ته هم دا پته نه چې یاره بونډري زمونږ کومه یوه ده او کومه یوه نه ده نو دې اړخ ته ګشت هم کم وي دغه مي او خلک په سیل سفاټۍ باندې راولي ځان سره او بس دلته بیا دغه کی د ګش خبره وکړه خو غوري سړک ډیر لري دی خان او دا چې کوم ځای ته مونږ رالو نو دا پټو مینځ دی کنه هم دغه سیل سفاټې له راولي کنه ما خو تاسو ته وی چې لکه پټی دی بوټی دی پکې نو اغه له راولي کنه په چکر راولي او بس بیا دلته دا دغه شي زما د زمیندارو مکسر چې دی اوریږي دغه شي مونږ هم دا تا دا وکړو چې بغیر دغه نه خپل پټی کې بس اوس بغیر د اصلي نه بغیر د سړوله ګرځېدله ګرانه شوه او دې ته مطلب د روډ باندې بو کې آبادۍ کې بو کې خو پټو کې خو ته ګرانه شي که نه لکه خان په دې موقع باندې مونږ ووایو په پولیس مونږ نیوکې هم کوو خو چې څونه آبادي ده د هغې لکه ما 9.5 لک آبادي په تحصیل 400 په تاڼه باندې را 10 پولیس خلکاران دي پکې دغه شان دي د عمرزوم هغه شان وسایل نشته دا څنګه چې تاسو وایئ چې یاره دلته کې بیا وسله چې کومه ده په خپله خانه کې ګرځي په دغه کې ګرځي لیسنسداره وي او په هغې پابندي وي نو دغه خو مونږ هم دې ته ریکویسټ کوو ته منې دلته مونږ نه دا بیانې ټیکس علي د ځمکې ټیکس علي د میر عمرزو یونین کونسل د ټول نه زیات ټیکس چې دی په سپینه وړی په دې روان دی اوس پته وایي چې دا څنګه خو سهولیت مونږ ته روپۍ پې راته حکومت نه لګوي ته خو دا ګیر چاپېره بوټي وګورې حکومت پې بل انټري سونامي وکړه زه یې په خپلو پیسو کوم زه ګټم د اوبو پیسې م حکومت له ورکوم د پټي ټیکس هم ورکوم خو څلورنې حکومت په ما نه لګوي ماحول ولا زه ښه کوم هر څه ولا زه کوم خو هغه فیسیلیټیز مونږ ته د حکومت د طرفه بیا نشته دا تا چې وي مونږ هم حکومت ته هم دا وایو چې یار ته صرف سیاسي لا بل له چې دی د ټوپک اختیار مه ورکوه پخوا چې څنګه مونږ د هغه وخت نه چیف نمبرداري وه نمبرداري وه مونږ له مې اختیار راکړه چې یار ته خپل حفاظت په خپله کوه چې زما سړو سره مجال نه چې هغې نه دا کار شو خو غریب خو دا له راوالي دغه راوالي څوک پروټیکشن نشي کولی په کار دی چې پولیس انتظامیه والا هم دا کار وکړي چې بی کم زاړه د جایداد خاوندانو چې هغې بیا را دغه کړي چې د هغې هولډنګ جایداد زیات دي چې هغې سره کینې ورته ووایي چې یاره ته د خپل سړو له حفاظت له دا نه چې مونږ وایي دغه دی لا پرمټ راکوي لا لایسنس راکوي نو هغې سره به دا قسم واقعې به ډېرې حد ته کم شي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو څنګه چې د بیل اینډ سونامي ټري خبره کېږي چې دونه ونې دا وګورئ جي یو د خالد خان دی دا یو خبره ده چې دوی پلاټینګ یا داسې اخلي خرڅوي نه یو سړی وایي زه پلاټینګ کوم ورته کر کلي ته پرېږده دوی دغه کوي دا یو ډېره ښه سوچ دی چې دلته کې کروندې له دوی ډېره زیاته وده ورکړې ده دا یو بیل باب دی خو الله ګوارې دې ځای ته چې موږ رالو نو موږ اتفاقي رالو خو زموږ نه مخکې دلته کې پولیس موجود اوس خو زه تاسو د پولیسو د تیل خبره وکړم د تیلو چې دوی له کوم تیل ورکوي نو وبخاندئ حقیقت دا دی چې وبخاندئ چې دوی له کم مراغات ورکوي نو په هغې به وخاندئ خو دې ځای ته راتګ چې کوم دی چېرته یو سړی د پریکټیکلي دغه وکړي چې دا کومو پټو منځ ته دا پولیس راغلي یا موږ رالو نو زموږ ډېر کافي مزلو شو او بل دا ده چې لارې خو د پټو لارې دي نو د پټو د لارې خو موږ څه ویلی نه شو دا خو چې باران راشي نو هغه نور هم خټې شي نو دا د قیصر خان مې ورته یو پټ دغه ښوده چې زه دې ځای ته رالم په دې پټو په دې منځ کې نو هغوی موجود نو خو دغه شانتې هر پولیس والا خپل کار ته کار ووایي او دغه شانتې کوشش شروع کی نو انشاءالله قاتل نه پټېږي هر ځای کې چې دی نه پټېږي خو نن سبا زموږ په 400 چې کومه ده د قتلونو یو دغه جوړ شوی د اتفاق ته ګورئ رور لګي شي رور ولي مرګونه چې کوم دي رور لګي شي رور ولي او دا په کورونو کې مر کېږي یا د دې پټي په منځ کې دا مر کېږي نو ما تاسو ته ووایي چې دا د سړک نه ډېر لرې دی هغه مین سړک هم چې کوم دی امیرالمل خان چې جوړ کړی و نو هغې نه پس بیا چا جوړ کړی نه دی نام ډېر خراب دی او په هغې باندې ښه وي ټرفک دی نو د هغې موږ غوښتنه کوو خو زه الحمدلله خو موږ ته موقع میلاو شوله نو موږ به حقیقي معنو کې پریکټیکلي کار کوو د چا د مخ مروت کارونه به نه کوو او دا کار به څوک کوي دا به ټیلپي کوي د هغې نه بغیر بل څوک کولی نه شو په دې موقع باندې هغه مشران دغه دي موجود دي نو دغه پکې یو بېله خبره زه موږ چیړو خو زه په دې باندې د عمرزو د پولیس ستاینه کوم یقینا چې هغوی په دې موقع باندې لګیا دي هغه پولیس والات هم دا ښیم چې تاسو ته 3 میاشتې خلک یو مسله کېږدي 3 میاشتې او مجال شته خو تاسو هغې د توجه ورکوئ د هغې نه پس چې کوم دی داسې قسمه واقعات راشي نو ډېرو واقعاتو پکې هغه خلکه ملوث وي خو زما د عمرزو خلکو ته زما دا خواست وي
چې تاسو داسې خلک وینئ مشکوکه نو دا ستاسو خپله تاڼه ده، دا ستاسو خپل پولیس دي، دوی سره تعاون وکړئ. پولیس د ولس د تعاون نه بغیر هېڅ هم نشي کولی. دا د ګاډي 2 پایې دي چې یوه پایه پکې پنچري نو دا ګاډي بیا نشي چلیدی. نو راځئ کومک ورسره وکړئ. دا پټ مرګ د دې علاقې دپاره، پولیس دپاره، زموږ دپاره چیلنج دی. په دې به خپل بھرپور کوشش کوو چې دا قاتل روزي او دا د ډېرو قتلونو قاتل دی. ښه دا صرف د دې یو نه دی، دې پیسې مټ ګوري او بیا دا سوځول پکې لا بېله خبره وه چې چا هغه مړی لیدلی دی او تازه تازه رالی لوګې ترې خته. ما ته هغه د خان یو زمیندار راته وي لوګې ترې خته چې موږ ورورسېدو. نو لکه داسې مر چې کوم دی نو دا هندوان کوي او دا د هندو نه هم ورپسې ورتېر دی چې دا کوم سړي دا سوځول کړي دي. اوس ډېر خلک روک شوي دي، اوس پته نه چې څوک دی دا لا پته نه ده شوې. روک خبره د هغې بلکل سوځولی دی. نو الله دې پکې پولیس له کامیابي ورکړي او موږ ورسره څنګ په څنګ په دې مرګ کې ولاړ یو. مننه.